داسې ګناهونو نه ځان وساته چې دنیا کې په حد دی. لکه هغې کې نمبر 1 قتل شو. قتل د مؤمن نه ځان وساته، دې ته کبایر وایي محترم. الله وی ډېر معاف کوم خو دا نه یو 15 نه معاف کومه. ډېر ګناهونه به درته په اودس پې درلم، اودس پکې چاردم نو ګناهونه به دله ورېجوم. یو مسلمان سره به ډېر په ښه طبیعت میلو شي، لاس به ورسره میلو کې او زړه به د مؤمن ته صفایي چې هلکه دا ښه ګمان به دې پې. نو الله وی په دغه لاس میلاولو د مؤمن او په ښه ګمان د مؤمن به درله ګناهونه ورېجوم. یو مسلمان سره به په خندا تندي باندې میلو شوي نو الله وی صغیر ګناهونه به پې درله ورېجوم. ته به په لاره به روانه یو یو غنه به د لارې نه اوچته کې او ګمان به دې دی چې مؤمن ته پې عذاب ونه رسېږي، مؤمن پې باندې خوږ نه شي نو الله وی ګناه به پې درله ورېجوم. خو 4-5 ګناهونه داسې دي دا درته بلکل نه معاف کومه، دا درته بلکل نه معاف کوم. ووایم محترمو که نه خبره بل طرف ته راته وکړه. نمبر 1 دې ته محترمو دې ته ګناهونه هغه ګناهونه چې دا منسوسیه دي په نص سره ثابت دي په هغې کې نمبر 1 قتل د مؤمن. قتل د مؤمن نه دی الله مونږ وساتي آمین ووایه. او که یو انسان بل انسان سره په قتل کې سازش هم وکړي داسې شوه چې د چې کوم دی قتل وکړو، سازش د قتل نه به هم ځان ساتئ، ګوایي به هم نه کوي چې دغلته دی دې نه به هم ځان ساتئ، دا هم قتل دی. نمبر 2 عقوق الوالدین، د والدینو نافرمانی. الله وی بالکل یې درته نه معاف کوم، نه دې پرېږدم د والدین. اوس وګورئ محترمو په سلو کې 60% خلک د مور پلار نه ازاریان دي. 60% خلک د مور پلار نه. دا زه ځکه وایم زه میډیا سره د میډیا سره لږ لږ وابسته سراج ته خو ډېر د وخته راځي دا ولې دا صحیح ده وایي 60% میسجونه دغه ته راځي ما د شاګرد ته نه دی ماته بیا یې وایي داسې زنانه او داسې پلاران چې جاړي په میسجونو کې خلک بچي داسې وکړو بچو راته کنځل وکړو ګزار یې راباندې وکړه مور یې راوغورځوله یا تاسو دا میډیا ټوله ګورئ پلار یې قتل کړو مور یې قتل کړو محترم دا ولې دا خو تاسو ته په میډیا ښکاره کېږي کوم چې پټ پټ میسجونه مونږ ته راځي هغه د پردې خبرې دې نشم کولی چې تاسو هغه زه چې هغه عالم وینم بیا بیا بعضې ټایم کې د شپې خوب نه راځي دا څه حال دی قسم دی داسې به هم زه یم داسې به هم څوک بدبخت وي چې هغه به د مور پلار نافرماني وایي زمونږ نه خو چې مور لږه غونتې خفه شي یا بې سوره شي یا زه لږ ناوخته شم او بې رینګ وکړي بس په ما بیا قیامت ته نه راځئ نه راځئ بس پټکې مې لاس کې یو منډې وه چې لړ شم پای کې م خپه وي به زه ورته یم بېبې ګلې او بېبې ګلې خپو کې ولم لاس ته مم کوس کړ دا ته تو بېبې زه ورته یم بېبې ته زما جانه اکثر مور ته وایم نو زه وایم دا زما تصور نه مني ګورې چې یو انسان به د مور پلار نافرماني او که ستا مور پلار کافره ما ته یو کس ویلي چې زما پلار څه خبره ده خو ډېره بده ده نه وایم زما پلار کې جوي دا عیب دی نه مې که ستا پلار کې خو دا عیب دی دا خو عظیمه ګناه ده چلو ما په خپله څو پیرې ګیر کړی مې چلو دا ګناه پکې شته خو ستا خو پلار دی او زه یو بله جمله وایم زموږ یو ملګری دی دا هغه جمله د ما ډېره خوښه ده زه اکثر وایم کېدای شي دا اواز اوري عبدالله یې نوم دی ما ته وایي قاري صاحب د مور په زړه کې داسې مې قدر دی که ما معاذ الله دې داسې نه کړي که ما خپله مور په زنا م ولیده نو څادر به پې باندې واچوم ورته به یم چې راده مور جانې دا څومره عظیمه خبره ده ورنه د پښتنو په معاشره کې دا څوک وبېلم جي چې مور دې زنا وکړه او ودرېده پې باندې راپابېسې او څادر به پې باندې واچې چې مور یې راځه څه مجبوري شوه ستا مور یې چې تا زنا وکړه دا ډېره سخته خبره ده محترم دا ډېره بده خبره ده محترم او بعضې یاره چې پلار مې په دې ګناه زما پلار دا کارونه کوي ما وې ستا خو پلار دی که کافر دی کافر ابراهیم علیه السلام ته خدای ورته وویل وایي خدایه زما دا پلار ستا نه مني نو خدای نه زما رب ورته سخته جمله وویله ابراهیمه ته پیغمبر او پلار دی آزر کافر دی که کافر دی او که هر څه دی که زما دشمن دی او که هر څه دی خو ستا خو پلار دی ستا خو پلار دی او ستا خو مور ده محترمو
نو زه داسې یو انسان نه منم چې د مور پلار نافرماني ما وی 5 ګناهونه داسې دي الله وی بالکل یې نه معاف کوم. نمبر 1 قتل، نمبر 2 وعقوق الوالدین. دا غټ غټ ګناهونه دي چې په نص باندې ثابت دي، په قرآن ثابت دي. 5 نه ځان ساتئ واړه به الله معاف کوي. په الله مې ډېر ښه ګمان دی، الله ډېر رحیم ذات دی، باندې براله ګوري. ما وی قتل نه ځان ساته، د مور پلار نافرمانۍ نه ځان ساته، د مؤمن د بدګمانۍ او د قرض نه ځان ساته. الله قرض درته نه معاف کومه. مؤمن نه دې پیسې واغشتې او نه دي واپس کړې، نو ته به پروت یې، ته به د دې زمانې ولی الله پروت به په عذاب کې به پروت یې. ستن به د مؤمن نه اخیستې، یو ستن چې په روپۍ باندې سلور کېږي، یو ستن درته هغه نه بخي، نو د قیامت په سبا دې زه نه بخم. الله وي یو ستن محترمو په روپۍ سلور کېږي. نو ما وي د مؤمن حق درته الله نه معاف کوي. دا غټ غټ وایم. نمبر 4 شرک درته الله نه معاف کوي. نمبر 5 شراب سکل، شراب الله درته نه معاف کوي محترمو. او نمبر 6 زنا کول، زنا. دې څیزونو نه ځان وساته. دا 5 شپږ غټ غټ ګناهونه دي. د دې نه دنیا کې ځان وساته، زنا نه، نافرمانۍ د مور پلار نه، د قتل د مؤمن نه، او سازش د مؤمن نه، او د قرض د مؤمن نه، او د مور پلار د نافرمانۍ نه، او د شرک نه. الله وی په پټو سترګو جنتي راځه جنت ته. شوق سره سبحان الله. او د رب نه مې امید دی الحمدلله دا کوم ګناهونه چې مې وي، رب نه مې امید دی چې په دا مجلس کې داسې څوک نشته چې دا ګناه به کړي. انشاءالله ټول انشاءالله ووایي. او انسان ګناهګار دی که ترېنه وشي نو په حق او سچه به د مجلس کې ووایي چې خدای ستا کور کې او ستا در کې تا ته ناست یم او بل در نه لرم او ستا نه بل ذات نه لرم. خدای په حق او سچ زړه کې ووایه، زړه کې چې لکه هغه موسی علیه السلام چې باران نه کېده، یو کس ته زما رب ورته وي یو کس ته چې باران در باندې نه کوم. لږ ساعت بعد باران وشه، هغه کس ونوته او باران وشه. خدای تا وي یو کس ته چې اوتینی باران نه کوم او بیا دې خدای وکړه. نو زما رب ورته جمله وفرمایله، وی موسی و د چا د وجې نه مې چې در باندې باران نه کو، د هغه د وجې نه مې وکړه. خدایه څنګه وي زړه زړه کې ما سره صلح وکړه او اواز یې په دې مجلس کې وکړه چې خدایه مې نه شرمې نه به کومه. او دا ادا ما ته خوښه شو. خدایه ته خو ډېر غیرتي ذات یې او ټول عمر دې زما پرده ساتلې ده. خدایه اوس به شرمېږم په دې مجلس کې، نو خدایه نه به کومه. الله نه به، نو ما ته یې وویل نه به کومه. نو دغه ادا راته خوښه شو، د هغه په برکت مې په تاسو باندې باران وکړ. سره سبحان الله. نو ووایه په دې مجلس کې خدای نه به کوم دا ګناه. الله وی ډېر پې باندې، او دا ډېر پاک مجلس دی او جومات دی او د خدای کور دی. رحمتونه په داسې مجلس کې راورېږي محترم. خدای نه به. نو موسی ورته خدایه وی دا څه ګناه وه، دا څوک دی او څه ګناه وه؟ توجه شته؟ قربان شم د الله د ذات نه. خدایه دا څه ګناه ده او دا څوک دی؟ نو زما رب ورته یو جمله وفرمایله، وی موسی په 40 کاله کې به ونه شرمو، نو اوس یې درته څنګه وشرموم؟ شوق سره سبحان الله. 40 کاله کې مې درته ونه شرمو، ښکاره مې نه کړو چې اوس یې خو ګناهونه یې کول نه مې شرمو، اوس خو یې ما سره صلح وکړه، زما دوست دی، نو اوس یې څنګه وشرمو؟ الله ډېر غیرتي ذات دی محترم. او مونږ او تاسو د مؤمنانو په شرم پسې ګرځو معمولي غوندې یرجي خبر. او زه تاسو ته د خپل طرف نه یو سخته جمله وایم ښه محترم، چې کوم کس تا سره ودرېده او د بل په سر یې درته غیبت شروع کړ، پوه دا ډېر فاسق انسان دی. الله وی قرآن کې زه نه وایم. بس ته خپل ذهن کې دا سوچ کوه چې دا ډېر دلو دوس انسان دی چې د بل په سر ماته خبرې کوي. دا به ته سوچ ساتي چې دا ډېر بې غیرته دی چې دی د هغه خبرې ما ته کوي، نو دی به زما خبرې هم هغه ته کوي. دا ډېر دوس دی، دا ډېر دوس انسان دی محترم چې د بل مؤمن په سر. ما چې اکثر ابل د یو څه فیصله کې ناست وم، نو هغې پکې نو ما ورته یې ګوره زه هر څه سراج ناست وم، مې هر څه کوم، خو ګوره غیبت یې نه منم. غیبت یې به زما مخکې نه کوي، ډېر سخت پې باندې بې سوره کېږم. تاسو خپلو کې یو بل کې لاندې ودی، خو غیبت یې نه منم چې ته به ما ته خپله درنه او د بل مؤمن به راته سپکوئ. بس الله دې قدر وکړي. بیا ښه بیا بس تر مجلس خلاص شو، بله خبره یې نه ده کړې. تا ته یو سړی دغه شروع کړي، ته نه شي ویلی دا چې مه کوه ما ته د بل په سر غیبتې، مه کوه ما ته دغه بدګمانۍ، مه کوه دا خبرې، ته دا نه شي ویلی محترمو. نو ما جمله وویله چې کوم انسان تا ته د بل په سر باندې وویل او بدګماني یره چې ده کې دا عیب، پوه شه دا ارامي په خپله دا سړی دی، بس ده کې دا ارامي توبونه شته د ځکه په بل. لکه موسی علیه السلام ته خدای وي ورشه پیدا که، هغه نیک سړی و نو ګناهګار ورته نه ښکارېده محترمو. او چې یو انسان ګناهګار یو ارامي نور ارامیان پیژني محترم، چې تا ته یو سړی د بل چا عیبونه لټي چې ده کې دا زنا ده او دا په خپله زناکاري، دا په خپله ارامي. ورنه سم سړی غلط سړی نه پیژني محترمو. سم سړی
غلط تاسو توجه شته دې جملې ته سم سړی به غلط نه پیژني هغه ته ټول سم ښکاري محترم او چې چا درته ووایي چې غلط دی نو پوه شه دی په خپله غلط دی نو دی په خپله نبی علیه السلام مبارک فرمایي ایاکم والظن ځان وساته د بد ګمان نه ځکه ان الظن اکذب الحدیث د ټولو نه خطرناک دروغ بد ګمان دی په مؤمن باندې محترم ښه ګمان ساته مؤمن باندې ما ووایي دا ښه سوچ دی او ښه سوچ چې کوم دی د دې نه ښه الفاظ جوړېږي सलाम अलैका सलावा